زلزلے کے اسباب حدیث کی روشنی میں قرآن و سنت سے واضح طور پر ثابت ہے کہ زلزلے کی وجہ انسانوں کی بداعمالیاں اور گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت دبا لی جائے، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، انسان دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے، مسجدوں میں شور وغل ہونے لگے، قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگے، انسان کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے، گانے والی عورتیں اور موسیقی اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شراب سرعام پی جانے لگے، امت کے بعد والے لوگ امت کے اگلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگے، تو پھر انتظار کرو سرخ اندھیوں اور تندر تیز ہواؤں کا، زمین میں زلزلوں کا۔ یہ ترمذی شریف کا حدیث ہے۔ محترم مسلمانانو، بعض خلک کوئی زلزلې د څه د وجې نه راځي، نو دا د ترمذي شریف حدیثو دی حدیث کې دا ذکر شو چې کله د انسان ګناهونه زیات شي، بدعمالي زیات شي، نو بیا چې کوم دی زلزلې چې کوم دی شروع شي، بیا تیز هواګانې شروع شي، بیا عذابونه شروع شي، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې حدیث کې یو لس چې کوم دی نشانات ښودلي دي چې کله دا زیات شي او دا خلک چې کوم دی صحیح استعمال د دې اونې کې، نو بیا د الله عذابونه راځي، زلزلې راځي۔ یو چې کوم دی امانت چې کوم دی، امانتو کې سړی خیانت کوي، او د مال غنیمت چې کوم دی صحیح استعمال نه کوي، زکات تاوان ګڼي، علم دین چې کوم دی هغه سړی دنیا دپاره حاصل کوي، او خپل چې کوم دی بیوي د هغې ښه اطاعت کوي، د هغې هره خبره مني، د مور نافرمانی کوي، او انسان خپل دوست هغه ځان ته نږدې کړي، دوست ښه قدر کوي، او د پلار چې کوم دی هغه نافرمانی کوي، او په جوماتونو کې به شور شغه به جوړي، چغې سوري به جوړي، او د قوم قیادت نگرانی هغه به فاسق فاجر سړی کوي، او نور چې کوم دی ډیر دغه شان دی، یعنی زنانه به چې کوم دی د ګانو والا زنانه دا به ډیر زیات شي، د ګانو والا سامانونه چې کوم دی هغه به چې کوم دی ډیر زیات شي، او خلک به سرعام شراب اسکي نو دا کارونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله دا کارونه زیات شي او د دې استعمال صحیح ونه شي، یعنی د امانتو خیال ونه ساتلی شي، او د مال غنیمت خیال ونه ساتلی شي، د علم دین چې څه دپاره حاصل کړی دی د هغې خیال ونه ساتلی شي، نو بیا به د الله رب العزت عذابونه راځي، د الله رب العزت زلزلې به راځي۔ بعضې حضرات وایي چې یاره لکه پیشنګویانې ورکوي چې یاره زلزله به فلانکي ټیم راځي، زلزله به په فلانکي ټیم باندې راځي، دومره وخت بعد به راځي، نو دا هسې خبرې دي، بلکې د دې علم صرف او صرف الله رب العزت ته دی، دا د غیب علم دی، د دې علم هیڅ یو کس ته نشته دی، بلکې صرف او صرف الله رب العزت ته د دې علم دی چې په دغه ټیم باندې به زلزله راځي، دا د الله رب العزت په علم کې دی۔ او مولانا اشرف علي تانوي رحم الله هم په خپل کتاب کې لیکلی دی چې د زلزلې علم دا د الله رب العزت په علم کې دی، الله رب العزت ته د دې معلومات دی، بل چاته نشته۔ دا خبره پکې هم لیکلې ده چې د زلزلې چې راځي د دې غټه وجه دا ده چې ګناهونه زیات شي، چې کله ګناهونه زیات شي، بدعمالیانې زیات شي، نو اله بیا الله رب العزت په دې خلکو باندې، قوم باندې هغه عذابونه راولي۔